أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. سورة کهف واقعه د خضر علیہ السلام و د موسی علیہ السلام روانه و. موسی علیہ السلام خپل خادم ته زمبا اغا مجمع البحرین ته بزان رسوم روانو یو ځای چې کم مقصدی ځای و هغې ته ورسېدل. هلته کې د دې نه مهی هیر شو چې راپاڅېدل مخکې لاړل. موسی علیہ السلام وی دې سفر کې خو زه ستړی شوم. کله چې بې مقصده سړی رواني نو سړی ستړی کېږي. کله داسې د یو سړی په یو لار رواني مخې ته هغې ته تادي چې زر لاړی په هغې کې شوقي نو په لاره باندې پوه نه شي. چې کله بیا کار اونشي واپس را رواني نو بیا جو ستړی ستومانه لار اوږده خپې ځان پسې که پیدل رواني راکاږي زړی مات شوی. دغسې موسی علیہ السلام د مقصد نه اخوا روانو نو په هغې کې ستړی شو. خادم ته وی هغه ناشته راوړه. وی ناشته خو مهی خو سیند ته غورځېدل دی، سیند ته یې ټوپ کړلی او چې تللی نو عجیبه غونته کې لارې ځانه نیول وه. په هغې کې سرنګ جوړ شوی دی او دغه ځای ته خو موږ تلل غوښته. واپس راله هلته کې د چا سره چې میلاوېدلې غوښتو خضر علیہ السلام هغه یې وموندو، د هغه سره میلاو شو، د هغه سره خبرې وشوې. موسی علیہ السلام ورته وی زه ستا سره پاتې کېدل غواړم. هغه ورته وی چې ته ما سره پاتې کېږي خو ته طاقت نشي لرلی زما سره د پاتې کېدو د ټینګېدو. ولې دلته کې چې کوم زما شرط دی نو هغه دا دی چې ته به خبره به نه کې، تپوس به نه کې څو پورې چې ما تا ته په خپله باندې بیان کړي نه وي هغه پورې ته خبره به نه کې. او دغه بعضې پابندي لګول دا خو د بعضې ځایونو کې وایي نظربندي ده، پلان کې نظربند کړلی نو د هغه دپاره نظربندي چې دی نو هغه جیلی. نور خلک په مشقتونو کې تکلیفونو کې هغه دومره پریشانه نه وي، دی صرف هغه نظربندۍ باندې پریشان وي. نور دته ازادي هر څه سہولتونه ورته وي لیکن بهر ته به نه وځي. سړی چې بیا ساوځي خبره ته کې خبره به نه کې جدی بیا خېټه خوټ کېږي. موسی علیہ السلام ته وی ته به بیا ټینګېدی نشي، صبر به نشي کولی او ته به صبر څنګه وکې. خضر علیہ السلام ته دا پته ده چې دی چې کوم علم د سره دی الله رب العزت چې دله کوم علم ورکړلی نو زما د علم د علم خلاف دی، د سره نشتی، د هغه زما سره نشتی. نو زه چې کوم کار کوم نو هغه زه د خپل علم مطابق کوم. ما چې الله کوم پوهه راکړله د هغې مطابق به کوم. او دی به د ده په دین کې هغه شی به ناجایز وي نو دی بیا صبرېږي نه، سوال به کوي. هغه وی زه به کوشش کوم چې تپوس به نه کوم، صبر به کومه، ستا د خبرې نافرمانی به نه کوم. دا ټیک ده.
دلته کې تذکره کې روان شو نو بعضې وایي دوه په دوه دي. هغه بلو خادمو یا هغه ورسره ومشته او یا دا چې دا دواړه یوازې دي. داغه تذکره قرآن کریم نه ده کړي. نو بعضې دا وایي چې اصل خو دا دواړه هغه بل خو تابعي طالبانی او یو پکې وسره چڼی نو هغه چڼي تذکره نه کوي. موږ دوه درې طالبان یو نو چڼی پکې نه حسابوي ځان سره. نو دلته کې هم دا دواړو تذکره کوي او یا دا چې هغه پاتې شوی دی. اوس خبره خلاصه شوه ته دلته کې پاتې شه موږ به ځو چکر لګو. علم حاصلې نو هلته کې د غټ عالم نه چې علم حاصلې نو دا غټ سړی ته حاصلولی شي. نو هلته کې روان دي نو دریاب ته ورسېدل. دریاب کې کشتۍ ده نو په هغه کشتۍ کې کېناسته او روان دي پورې لاړل. کشتۍ کې واقع مخې ته راغله د هغې تذکره کوي. کشتۍ یې وشلوله کشتۍ نه یې تخته وویسته. هغې کشتۍ والو د دې نه پیسې هم نه وي اخیستې. هغه ته یې نه تاسو پیسې ځان سره کېدې ستاسو نه نالم. دا یې دغسې ډېر پیرې دغسې کېږي. یو ځای یو ملای یو امامي هغه رواني چېرته دکان ته لاړ شي نه څوک چېرته یې هغه کوشش کوي چې نه دا پیسې موږ ورکو. هغه دکاندار وایي نه زه دنه پیسې نه الم. چېرته ګاډي کې کینی ټیکسي کې کینی ټیکسي والا وایي نه زه پیسې نه الم. کله کله پکې داسې وشي کله واخلي. هلته کې د دې نه کرایه هم وانغسته. تاسو دوه تنه یې درې تنه یې بس نه اخلو ستاسو نه الم. ستا چې کوم ملګري دي د هغې نه الم. دی کرایه تې مو وانغسته او ده سره دا چلو کو. په دې باندې موسی علیه السلام یې داسې چلو کو دا تا کشتۍ ماته کړه. کشتۍ نه یې تخته وویسته. اوس دا خلک غرق شي ته دا کشتۍ غرق کړې خلک تباه کړې. موسی علیه السلام صبر ونه کو خبره وکړه. هغه ماته ته نه ویلي صبر به ما سره ټینګېدی نه شي. هغه ته یې ځه دا مې هېر شي وایي زه چې هېر شي زه بیا روان شو. بله واقعه مخې ته راله د هغې تذکره به راځي. قال الم اقل لك فانطلقا نو دواړه روان شو حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها. روانو تر دې پورې چې کله سواره شو دواړه په کشتۍ کې سواره شو. خرقها نا کشتۍ یې سیرې کړه کشتۍ یې وشلوله یا کشتۍ یې د هغې نه یې تخته وویسته. هلته کې یو شی پروت و هغې راواغست راپرېښوله تخته ته وویسته. قال اخرقتها لتغرق اهلها. موسی علیہ السلام ته وایي آیا تا وشلوله دا کشتۍ دې دپاره چې غرق شي اهل د دې یا انجام دا دی چې غرق به شي اهل د دې. کشتۍ ته چې اوبه لاړ شي خبره خلاصه شوه. لیکن موږ ته هم دا درس او سبق راکوي. د دنیا دا ژوند دا عمر داسې دی لکه کشتۍ یا انسان په دنیا کې دنیا داسې دی لکه دریاب او دا انسان پکې د کشتۍ په شانتې دی. کله چې دا دنیا دا د خواوشاته به لاس کې به خپو کې به سر کې به ارزه کې به اس نقصان نه کوي. خو چې دقه اوبو دا کشتۍ ته دننه لاړې نو بس کشتۍ بیا ډوبېږي. دغسې دا دنیا چې دا که د انسان په لاس کېږي یې دی خیر دی.
بهر بهر دی لیکن زړه کې کول ځای ورکو نو دی تباه دی بیا دنیا له په زړه کې ځای نه ورکې زړه کې ول ځای ورکې نو هغه یو الله له ورکا د الله رسول له ورکا دین له ورکا قال اخرقتها لتغرق اهلها ناغوي آیا اوش ولا تا دې کشته لرا چې غرق شي اهل ده یا انجام بداشي چې غرق بشي اهل ده لقد جئت شيئا امرا یقینا ته کارو کو ناشنا کار دیو کو راتله لوکړو تا په کار ناشنا باندې دلته شیئا امرا وی ناشنا دی لګ قال علم اقل انك لن تستطيع معي صبرا خضر علیہ السلام تو آیا ماتا تنویلی انك لن تستطيع یقینا طاقت نشی لرلې معي صبرا ما سره د ټینګې دو زب یو کار کوم ته باغی باندې بیا لګیای اعتراض وکې ټینګې کې بنا قال لا تؤاخذني موسی علیہ السلام ته مرانسا مال را بما نسیت پاسمان چې زمانه هیر شیو ولا ترهقني من امر عسرا او مراچو ما باندې زما د کار نه تنگسیا مانه یو کارو شنو په دې باندې ما باندې تنگسیا مرا ولا سره خو گزاره کوي کنه یو پیر ما نه غلطي وشو هیر میشو ته گزاره کوا نو یې ټیک ده فانطلقان بیا دوړ روان شو ځا تیر هیر حتی اذا لقیا تر دې پورې چې مخامخ شو دی دیوالک سره فقتله ناغه قتل کو قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس و آیا قتل کا تایو نفس لرا چې هغه پاک نفس او بغیر نفس بغیر د بدل د نفس نه لقد جئت شيئا نکرا یقینا تاهو راتلو کو په کار ډیر ناکار باندې یا ډیر عجیب باندې دا ډیر عجیب کارو کو الته امرن وې دغه نکرا وې ولې الته لګ الته دومره نقصان نو دلته نقصان خو ډیر دی کنه قتل د سړي شی دی حتی اذا لقیا غلاما بعض خلکو یو شان ویلی بعض بل شان ویلی سو کوئی وړو کېو لیکن ډیر مفسرین دا سړي چې هغه نه دا بالغو دا قطاع الطريق دا ډاکو او بعض وی دا زالح یتین دا ګیره والا سړیو او وخت ګیره وی ګیره چانه خړېلی پوخا دا ورستو دور کې شروع شي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې چتا داسې سړی نو لیدل چې هغه ګیره نه و فارس نه کسان راغلیو یو دوه کسانو راغلیو هغه چې ولې د ودا تاسو چا ویل دا کسب کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې نو لیدلی ناغي ته سپاجبه انداز باندې خبرې وکړي بار خبر دا وا قتلت نفسا زکیه بغیر نفس نو باز وی دا وړو کېو لیکن د وړو کې والی دا خبره د لګړي س ډیر صحیح نه معلومیږي ولې د دې تقابل راځي بیا د بلې مسلې سره خبرې سره موسی علیہ السلام هم دا درې کارونه موسی علیہ السلام نم شوي دي هغه رستو چې کله واقع ختم شي بیا هغه سره تطبیق کوو یاد کې درې کارونه هغه کړلی نه حالت کې هغه چې کوم سړی وجل موسی علیہ السلام یو سړی وجلو سوکي ولا ورکو نه سړی مړ شو نه سوک غټ سړی وکنه ا ظالم وکنه نو دلته کې دا سړی چې نو ده هم مفسرین لیکلی سو حیسور نو میو او ده قطاع الطريق ډاکو نو کله چې دی راله مخامخ شو سره خضر علیہ السلام پیجندو چې ویني د کوپړې نه جدا سیونه کوپړې ته جدا کړه بعض خلک په نور سوي په نور خبرې خیم نه معلومیږي اگر چې څوک دا وي په چوڑکه یا له چوڑکه وسره وا خنجر وسره باغی باندې حلال ک څوک سوي لیکن خبره نه د قصې کوپړې ته چې الله سواجو کوپړې اونې وا بس کوپړې ته جدا کړه سړی مړ شو پلاس باندې مړل حالت کې موسی علیہ السلام سړی له سوک ور کړل په سوک باندې مړل هغه سره تطبیق وکړو فقتلوا ناغ قتل قال قتلنا نفسا زكية بغير نفس
وی قتل کو تا یو سړی چې هغه پاک سړی و، مطلب دی چې یو سړی دی په لار باندې روان دی، نو دلته موسی علیه السلام ته خو پته نشته دا څوک دی، خضر علیه السلام خو پېژنده که دا ډاکو دی. مخکې سورۃ مائده کې تذکره شوې وه ډاکو دی نه، دا ډاکو د هغه دپاره سزا دا ده چې هغه قتل کوي، لاس و خپې کټ کوي، سلی باندې اویزان کوي، سلی ته وخېجوي په سلی یې کوي. مخکې سورۃ مائده کې تیر شو الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض یا د ځمکې نه وشړلی شي. لقد جئت شيئا نکرا، یقینا تا خو راتللو کو په کار ډېر عجیبه باندې. قال الم اقل لك، خضر علیہ السلام ته وایي آیا ما تا ته نه ویلي انک لن تستطیع معي صبرا، یقینا ته طاقت نشي لرلی ما سره د ټینګېدو د صبر. موسی علیہ السلام وایي داسې په لانجه باندې کې وتم، هلته کې یو سړی خبره کوي چې د حقه خبره کوي. الم اقل لك انک لن تستطیع معي صبرا ویزا قال ان سالتک عن شيء بعدها، موسی علیہ السلام یې دا دوه خبرې وشوې دا پرېږده، که درېیمه مې وکړه که نه بیا ما ځان سره مه ملګری کوه. ان سالتک عن شيء که ما تپوس وکړو ستا نه د څه شي په باره کې د دې نه وروستو، فلا تصاحبني، ما ځان سره بیا مه ملګری کوه. لقد بلغت من لدني عذرا، یقینا ته به رسېدلی زما د طرف نه عذر ته. از پښتانه وایي درې پیري شرط دی وایي، دې نه وایي درې پیري شرط دی. درې پیري خو سړي له خو مهلت ورکړه که نه، داسې بس رانسې مس کنجه کې راونسې نه نه، یو پیر معاف شو، دویم پیر معاف شو، دریم پیر معاف کا، هغې نه وروسته بیا نه کېږي بیا. فانطلقا، نو زه ټیک ده ستا په خپله فیصله ده، نو خپله ځان لري په خپله فیصله وکړه. فانطلقا، نو بیا دواړه روان شو حتی اذا اتیا اهل قریة، تر دې پورې چې راغله دواړه یو کلی ته، کلی والو ته رالو، استطعما اهلها، نو خوراک طلب کو داغی نه د کلی والو نه. بعضې وایي دا انتاکیې ښارو، انتاکیې ښارو دلته بعضې وایي دا کلی اوس هم شته او اوس هم مشهور دی په شومانو باندې، شومانو باندې مشهور دی دا کلی. بعضې نو په علاقو کې هم بعضې ځونه دي هغې نوم دی د شومانو، شومانو کنډو او شومانو څه شنګلې طرف ته بعضې شته، نو پته نشته دوی له څه وجې نه نوم ایښودی. هلته کې هغه چې دی نو هغې کې انتاکیې ښار کې هغې کې یو کلی دی چې هغې د شومانو کلی دی، مشهور دی په دغې باندې. هغې نه به پاتې چته ناغي راغلي ستړي شي دي، دریاب نه را پورې وتلي او سشته نه. دا زمونږ د فقه مسله ده، کله چې یو سړی لاړ شي یو کلي ته لاړ میلمه دی، د دې میلمستیا په دې کلي والو باندې لازم ده، دا به کوي، دل به ډوډۍ ورکوي که نه، دله به خناسکاک ورکوي، دله به د سملاستو ځای به وله ورکوي، که نه ورکوي مجرم دی. اوس که چا ډوډۍ وله ورنکړه دی د هغې مقدار ځان له د چا نه په زور هم اخیستی شي، دی پټولی هم شي چې دومره د هغه د ډوډۍ کار پې وشي. اوس هغه سره څه نه وي، ډوډۍ اوس نه وي، اوس دې دور کې خو مسله اسانه ده، وټلي دي، دکانونه دي، سړي سره جیب ډک دی، اوس چل کې وي، هر څه زما په جیب کې پراته دي، ډوډۍ ده زما په جیب کې پرته ده، لیکن هر چا سره خدا نه وي که نه، ناغه د دغې کلي والو نه په زور باندې مغستی شي. دی ورته وی استطعم اهلها، دی خوراک طلب کو د اهل د هغې نه، کور د کلي والو نه خوراک طلب کو. اگر موږ میلمانه یو لر نه راغلي یو اوږي شوي یو موږ له ډوډۍ، فابوا ان یضیفوهم، هغې انکار وکړو د دې د میلمستیا نه.
د دې میلمستیا کول نه انکار وکړو فوجدا فیها جدارن نو اوموندو دې دواړو په کې یو دیوال یریدو ان ينقذ فاقامه نږدې غوښته هغه دیوال چې ډېر ارتاو شي یا نږدې وی چې ارتاو شوی وی فاقامه نو دی هغه سیده کو بعضې دا وایي چې دواړه شروع شو هغه دیوال بیا ووهو ډېر وخت یې په هغې باندې واړو بعضې وایي نه خو خبره د معجزې په طور باندې وه لاس یې پرې دغسې ووهو بس شی سیده کړ دیوال سیده کړ پرېږده خلک مله ډوډۍ هم نه راکوي ته دیوال نه هم سیده کوې ته ولې دیوال نه وهي هر یو چې هغه د ډوډۍ ورکول نه انکار کوي او ته ولې د فایدې کارونه کوې قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا موسی علیه السلام ورته وایي که تا غوښتی نو خامخا اخیستی به تا په دې باندې اجرت دا دومره غټ کار دی وله وکړو ګوره دیوال راغورځېده او تا وله سیده کړو په دې باندې به تا اجرت اخیستی و که نه قال هذا فراق بیني و بینک خضر علیہ السلام ته وایي دا وس جدای وخت راغی زما او ستا په منځ کې فسأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا خامخا بیانوم په تا باندې حقیقت د هغه څه چې تا طاقت نه لرو په هغې باندې د ټینګېدو تا د اوس بیمه دا سس شي دي اما السفینه خبره کوي خو دا مخکې یوه خبره په دې کې ده یو دی استطعام یو دی ضیافت دا دواړه یو شی دی یو ته ویل کې استطعام دی طلب کو موږ له ډوډۍ راکوي هغې انکار وکړو د میلمستیا کول نه موږ ډوډۍ نه درکوو دا سب عبارتونه بل ذکر راځي او زمونږ د اوسنۍ زمانې د دور خلک دا ټول په دغې ناروا کې اخته دي ډوډۍ په مسله کې ډوډۍ ته د چا پلار زړه ټینګ کړي دې ته به څوک صبر وکړي وي صبر نه شي کولی او بیا د دیګه هغې ته خو د چا پلار به ورته ټینګ شي او هر څه چې هر څه پرېږدی مړی پرېږدی موږ دیګ چې مومو بیا مړی نه پېژنو بیا خو دیګ پسې منډي وو هغه علما خبره کوي کتابونو کې خبر راځي کره ضیافت و کره الطعام خوراک ورکول طعام مکروه دی نو ضیافت مکروه دی نو د یو د طرف نه طعام نو د بل د طرف نه ضیافت یې که نه دا دواړه مکروه دي کله چې سړی مړ شوی دی غم شوی دی کور کې او دلته کې خلک راضي د هغه پسې هغه ته موږ له ډوډۍ راکړه هلکه راوباسه که نه ورشه هلته کې خلک راضي او پینډې کېږي ناسي وته ډوډۍ په انتظار باندې چې کېنې نو دا کېناستل دي مکروه دي هغې چې ورکوي نو هغه ورکول مکروه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اصنعوا لآل جعفر طعاما آل جعفر لا خوراک تیار کړي هغه وله ولېږئ موږ ته هم دا حکم دی تاسو جعفر رضی الله تعالی عنہ هغې باندې غم راغلی نو تاسو وله ډوډۍ وکئ دا نه چې ته ځه هلته کې هغې باندې دن درشه هغې نه خوره صحابه وایي چې موږ به دا ډوډۍ له راجمع کېدل داسې بد ګڼل لکه څنګه چې ویر وینا موږ بده ګڼله ویر چې څومره بد دی دقسې د هغې نه ډوډۍ خوراک هم بد دی او شی دی نو بعضې علماو لیکلي اول ورځ دویم ورځ درېم ورځ دا درې ورځې خو غم اجازت دی دا نه چې خامخا به دا سړی به کینی خامخا کېناستل نشتی لیکن که درې ورځې څوک دا غم کول غواړي نو دا درې ورځې هغه ته اجازت دی او جماعت کې نه ګورئ جماعت کې بناسي خلک برازي دلته بلاس نیوی کوي دا زمونږ بل یو قصه ده بیا جماعت کې جناسي دلته کې جماعت یو دیره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو نکاحونه جماعت کې کوئ او غم چې دی نه په کورونو کې کوئ د پیغمبر د دې خبرې بالکل موږ الټه کوو خبره موږ نکاحونه دي نه هغه موږ دیرو ته وویستو
کورونو ته وېستو بیټکونو ته وېستو او غم چې دی نه هغه موږ جومات ته راوړ بالکل الټا او بیا به خلک بعضې خلک یې د هغو دیري دي یو سړی دی ځای نشتي موږ هم دومره زور نه لګو خیر دی ځه غریبوالی دی ټول عام ځایونه د چا نشتي چې دومره خلک راځي او کینی جماعت کې دي کوي خو د جماعت د آدابو خیال ساتل پکارېږي دلته کې پکې بعضې چیونه ورکوي بعضې پکې شربتونه ورکوي او دا دې ناروا دي څوک چې راغلی نوم ناروا وکړو ته چې کوې نوم ناروا کې بعضې پکې چاقونی پکې راپاسي وایي دا خو موږ په کور کې نه دی پخکلی دا خو بل چا راوړلی وایي دا دې هم ناروا دي که نه ته ولې ورکې دارنګې ډوډۍ هغه سړي دپاره جایز دی چې هغه ماښام له کور ته نشي رسېدی غرمه که دی ونه خوري هېڅ تندر پې نه غورځېږي ماښام له دی کور ته رسېدی شي نو غرمې د ډوډۍ دی ونه خوري ماښام به کور کې وخوري که نه نو دی به راغلی تندر شی به دلته به ناست وي او بیا د کلي خلک چې هغه نږدې خلک دي ګاونډیان دي هغه به راغلي ناست به یې وکړه دغه ډوډۍ به خوري وایي دا خو کور کې نه ده پخلی مړی په کور کې خو نه ده پخشي او مړی په کور کې پخشي ده که د هر طرف نه ده خو د مړی په نوم باندې خو ده که نه او بیا به یې کمیټیانې جوړې شي دي هغه کمیټیانو ځان له هغه خبره خلاصه کړه کم چې د مینې محبت هغه شی هغه ختم کو زموږ خو ډېر خبرې ټولې خبرې داسې هغه په رواج باندې دي هغه په بدل باندې دي مال یې ډوډۍ کړ نو زه به وله کوم مال یې نه ده کړی زه هم نه کوم او بعضې خلک خو پکې داسې مو مال یې ډوډۍ کړ ډوډۍ کې څه کړو څومره تاوان یې کړی زه به ولم هغه کوم دلته کې یو سړی و پخوا هغه چېرته یو ځای کې غم چې وشو نو هغو کره لرې پروت و وچ کړی هغه یې وله پوخ کو ویلېږو وله بیا چې کله د هغې کره غم وشو نو هغه بل سړی بیا ګرځېده په کلي کې وچ کړی لرې کته مال یې لرې رالېږل چې زه هم لرې وګولېږم نه ګرځېده چا کره لرې بیا موندو نو هغې نه یې واغست نو هغه یې وله پوخ کو نو هغه یې وله ولېږو او دا بدل شی نه دی دا چې کوې نو د الله دپاره به کوې ماله کوي او که نه کوي خو ده باندې غم راغلی زه یې وله کوم او څومره چې وسي او دا خبره د کولو هغه نه ده ته چې ځان له خپل کور کې څومره پخې نو د هغې نه لوکړې زیاته پخه کا یوه ډوډۍ دوه زیاتې پخې کا هلته انګولی به وي دغه انګولی واخله هر یو سړی د یو تن انګولی واخلي ادې وله ولیږي که نه هېڅ چا باندې یو بوج را نشي شریعت هغه آسان کار کوي هېڅ چا باندې د بوج را نشي د بدل قصې به پکې را نشي مال یې کړ ونه وکړي سړي راغلي نارینه دي هغه دې روان کې بودي ځي او چې کم هلته کې زنانه دي هغې له دې ولیږي خو دا هغه خلک چې هغه کور ته ماښام له کور ته نشي رسېدی نو هغې له دې وکړي کوم چې ماښام ته کور ته رسېدی شي هغه له دې نه کوي نو دلته خو زموږ مسله ټوله ورانه روانه ده شریعت خلاف روانه ده دا خبره پاتې کېږي ښه دغه ځای باندې مې پاتې کړو خبره بیا شي انشاءالله تفصیل دی دا څلور خبرې چې کومې وشوې د هغې تفصیل به سبا انشاءالله شي فانطلقا نو دواړه روان شو حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها روانو تر دې پورې چې سوار شو دواړه په یوې کښتۍ کې خرقها نو هغه کښتۍ یې وشلوله دی خضر علیه السلام قال خرقتها موسی علیه السلام ورته وایي آیا تا وشلوله دې کښتۍ لره لتغرق اهلها دې دپاره چې غرق شي اهل د دې یا لتغرق اهلها انجام به دا شي چې غرق به شي اهل د دې لقد جئت شیئا امرا یقینا تا خو راتلل وکړو په کار ناشنا باندې قال الم اقل انک لن تستطیع معي صبرا خضر علیہ السلام ورته وایي آیا ما تا ته نه ویلي یقینا ته چرې طاقت نشي لرلی ما سره د ټینګېدو قال لا تؤاخذني بما نسیتو موسی علیہ السلام ورته وایي ما مه رانسه په هغه څه باندې چې د ما نه هېر شي ولا ترهقني من امري عسرا او مه راچوه ما باندې زما د کار نه تنګسیا فانطلقا او زه ټیک ده نو بیا روان شو
روان دی حتی اذا لقیا غلامن تر دې پورې چې مخامخ شو دی والک سره فقتلوا ناغه قتل کا قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس موسی علیہ السلام ته وی آیا تا قتل کو یو نفس چې پاک نفسو چې حالت پکې موږ ته خنخ کارې دو موږ نه خبر بغیر نفس بغیر د نفسنا بغیر د بدل د نفسنا لقد جئت شيئا نكرا یقینا تا هو راتل کو پکار ډیر عجیب باندې ډیر ناشنا باندې قال علم اقل انك لن تستطيع معي صبرا خضر علیہ السلام ته آیا ما تا تنویری یقینا ته چره طاقت نشیر لرله ما سره د ټینګېدو قال ان سالتك عن شيء موسی علیہ السلام ته کما سوال کو ستان تپوس مې کو ستان د سشي مبارک یم بعد هدا دین رستو فلا تصاحبني ما ځان سره ملګری کوا قد بلغت من لدني عذرا یقینا ته رسیدلې زما طرف نو عذرتا فانطلقا او زه ټیک دنو جو بیا روان شو بیا روان دي حتی اذا اتیا اهل قريه تر دې پوچران وی وکیل یو کلی والو تا کلی تراغله اهل قريه نو کلی والا خلق دین استطاع ما اهلها نو طلب کړه ډوړی داغینا د اهل داغینا کلی والو نه ډوړی طلب کړه فاب ويصيفهما ناغي انکار وکړه د دې د ضیافت کولونه فوجدا فيها جدارا نو مندو د دوالو پای کې یو دیوال یرید ان ينقضا غوخته هغه دیوال راولېدل او دیوال راولېدل غوخته نږدې وچ راتاو شوی فاقامو ناغه سیدکو قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا موسی علیہ السلام ته کې چریتا غوخته نو خامخا غسته به تا په دې باندې اجرت قال هذا فراق بيني وبينك خضر علیہ السلام ته دا زید د جدای زما اوستا په منځ کې جدای زیراغه وخراغه سونبئک بتاویل ما لم تستطع عليه صبر خامخا بیانوم پتا باندې حقیقت دا هغه سوچ تا طاقت نه لرو پاغي باندې د ټینګېدو الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین Thank you.